السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نننی ویډیو زمونږ داسې بهترینه ویډیو ده، داسې بهترینه خبره ده. یقینا درته چې د دوانو جانو خوشحالي به په دې کې ستا پرتې وي. په دنیا کې به خوشحالي د هغې سي خوشحالي بدای چې ستانه به غریبي الله لري کی، فقر و فاقه الله جل شانه به ستانه لري کی، تعالی به خوشحالي الله درکي. ډیره بهترینه وظیفه ده. زما دا خبره ځان سره لازمي یاد وساتئ. خو یو خبره صرف کوم چې د خپل منځونو خیال ساتئ. منځ په پابندۍ سره 5 وخته منځ د الله حکم دی، دغه پوره کوئ. د هغې نه بعد یوه نوې خوشخبري تاسو ته پته شته په قرآن مجید کې یو صورت دی، صورت واقعه. ډیر بهترین صورت دی. یقینا درته وایم په دې سره الله جل شانه د انسان کور ته چې کوم دی په داسې طریقې سره رزق راځي، په داسې چې ستا به په وهم او ګمان کې هم نه. ډیره بهترینه وظیفه ده. یقینا درته وایم خدا به په کوم ټایم کې بعضې خلک سورې واقع تلاوت کوي، خو هغه کله یو ټایم کله بل ټایم کله بل ټایم داسې نه جي. بهترین عمل دی د صورت واقعي، د دې د برکت او د دې د فضیلت نه کوم تا خبر شو. یقینا درته يم چرته به مونږه سورې واقعه چرته پرېندو، هر ورځ به مونږه به کو، چرته به مونږه دغه پرېندو. هغه عمل ډیر آسان دی، خو کله به کېدا دا به د ماخام د منځ نه بعد صورت واقعه چې څوک وي د ماخام د منځ نه بعد الله جل شانه به د فقر فاقي او د غریبۍ نه به الله جل شانه محفوظ ساتي. الله به دومره مال ورکي چې د په وهم او ګمان کې نه، د داسې زینب الله رزق مقرر کی چې د په وهم او ګمان کې نه. چرته دغه مپرې دی. هر ورځ د ماخام د منځ نه بعد سورې واقعه دا لازمي وایي. یقینا درته ډیر بهترین عمل دی او ان شاء الله الله جل شانه به درته خوشحالي هم درکړي ډېرې. نو دا عمل دا لازمي کوي. دا څه خبرې چې مې وکړې الله دې په عمل کولو ماته راکړي او بیا دې په تاسو ته هم درکړي. والسلام. ډېره مهرباني. الله مراته خوشحال ساتي.